أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د دین اسلام ډیرو عزتمندو قدرمندو په دین باندې مینو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو په هفتوار سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په دې کلاس کې نن موږ او تاسو حاضر یو او د FM 90.4 ریډیو امید 400 نه تاسو دا आवाज اورئ. هفته کې زمونږ دا یو کلاسی یو غنټه د سیرت او دا ډیر شی ده. په دې کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند به بیانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د ژوند تذکری وشي، داغه تعارف وشي، دا او پیژنو چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی چې رحمت للعالمین دی، د ټول عالم د پاره رحمت دی او داسې یو انسان دی، دومره اوچت انسان چې د عرش نه غوره دی، په ټول مخلوق کې غوره دی او په مخلوق کې عرش هم راځي، نو د عرش نه غوره دی، د ملائکو نه غوره دی، د جنتونو و اسمانونو نه غوره دی، د دې هر څه نه غوره دی. او موږ چې کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله، نو د دې سره پیوس موږ دا وایو چې محمد رسول الله. نو ګوره زمونږ ایمان دی پې، نو دا پیژندل پکار دي که نه، د تذکرې ډېرې ډېرې پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پیدې موږ بیانولې، مخکې یو درس په دې باندې شوی او تاسو ته ما دا ویلي دي چې تاسو به کوشش دا کوئ چې د دې دعوت خلکو له ورکوي، خلک د دې نه خبر کوي چې دغه رنګې سیرت بیانیږي. د قرآن کریم د ترجمې درس شروع شوی دی او د جمعې په ورځ باندې خصوصي ستاسو سوال او جواب دپاره موږ ټیم ایستی دی. موږ وایو چې څومره جمله مسایل دي چې دا ښه ډېر په اسانۍ باندې حل شي. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا ډېر اهم کلاس دی او ډېرو مرګرو زمانه دا مطالبې کړي چې موږ له هفته کې یو غنټه ټیم راکوه او راځه زموږ ځای ته، موږ به پوره انتظامات کوو او دا بیانوه. د دې نه مخکې 2 پیرې موږ بیان کړو، دا په نیټ باندې هم شته دی او په هغې باندې موږ بیان کړی دی او نن دلته دا انتظام چې وشو نو دا په دې کې انشاءالله دا ډېره فایده به مو کی او زما سوچ دا راځي چې الله رب العالمین دې خلکو ته د خیر اراده کړې وه، نو دا یو انتظام او دا ترتیب برابر شو. ګوره تاسو چې سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دې کلاس کې کینئ، دا یو غنټه ستاسو عبادت دی. څنګه چې مونځ عبادت دی، څنګه چې حج عبادت دی، څنګه چې صدقه ورکول عبادت دی، دغه رنګې تاسو چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم اورئ نو دا هم عبادت دی. دی اولنۍ فایده موږ ویلې وه. دویمه فایده موږ ویلې وه چې محبت د الله رب العالمین هم د دې انسان سره چې څوک سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري نو د هغه څه د الله محبت وي. ولې؟ ځکه په دې کې تذکره ده د نبی صلی الله علیه وسلم. نو چې ته د پیغمبر علیه السلام تذکرې کې او هغه الله ته خوښ و، په ټولو انسانانو کې ورته خوښ،
نو چې ته د چا د محبوب تذکره کې نو دغه کس به تم ډېر خوښ. دریم نمبر منګه ویلي چې رقة القلب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د اورېدو په وجه باندې په زړه کې نرمي راځي، او دا به انشاءالله تاسو وینئ د انسان د زړه دومره نرم کې سخت زړونه په دې باندې نرم شي چې بیا د انسان د سترګو نه اوښکې رواني، جړاګانې کوي. موږ د سیرت په یو ځای کې بیاناو، په هغې کې زموږ سره یو مشر ناست، نو هغه مشر یو واقعه موږ بیانوله چې هغه واقعه کله موږ بیان کړه، یو مشر و پکې چې هغه دومره په تیزه باندې وجړل چې داسې چغې ووالې، نو دا زړه کې نرمي راولي. او صحابه کرامو جړاګانې کړي دي، او چې د چا د سترګو نه اوښکې لاړې نو دغه انسان له الله رب العالمین عذاب نه ورکوي. دا ډېره اوچت عمل دی. څلورم نمبر منګه دا ویلیو چې د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه اصلاح العقیدة والعمل والاخلاق، په دې باندې به عقیده برابر شي، په دې باندې به عمل برابر شي، په دې باندې به اخلاق برابر شي. عقیده هم پکې پرته ده، په دې کې به عمل هم موږ وګورو چې د الله د پیغمبر عمل څنګه و، دا به مخې ته راشي، اخلاق به هم پکې مخې ته راشي. پنځم نمبر فایده موږ ویلې وه چې زیادت الایمان والیقین، ایمان هم د انسان سیوا کېږي او یقین هم سیوا شي. دا به په سیرت کې تا ته پته ولګي چې په بدر کې د مسلمانانو څومره تعداد دی او کفار څومره دي، اسلحې د هغوی سره څومره وي، د دوی سره څومره وي. نتیجه باندې به ته ورسې چې دوی تش لاسو او د هغوی سره هر څه ډېر تیرو، او دوی یو قسم له تش لاسو. دغرنګې بیا د تبوک غزا وګوره، او دا منځ کې چې نور کم راغلي دا ټول به ته وګورې. د خندق هغه وګوره چې کفار په یو لوی تعداد کې په مدینه وړوکي کلي باندې رالل، حمله کوي، د اسلحو نه ډک، او مسلمانانو له الله فتح ورکوي. د موتې چې دا کومه معرکه راغلې وه، په هغې کې چې د مسلمانانو تعداد 3,000 دی، او په مقابل کې 2 لاکه رومیان دي، 2 لاکه مسلح. دا ایمان او یقین د انسان سیوا کوي. سیرت شپږمه فایده دا ده چې اظهار و کذب اعداء الله تعالی، د دشمنانو دروغ په دې کې ښکاره شي. د دشمنانو دروغ، کفار لګیا دي پراپیګنډې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کوي، ګستاخ خلک دی، ګستاخیانې کوي. او زمونږ دا نوجوان او اکثر د کالجونو هلکان هغه خو د پیغمبر اسلام سیرت نه نی خبر، نو د هغوی په نظر کې ورته دا داسې څه بل شان پیش کی، لکه دا اعتراض وکړي ګوره د 11 بیبیانې وي، 11 نکاحونه یې کړي دي. نو دا یو قسم له تا ته داسې ښیي چې دا هغه چې کله تاسو وګورئ چې دا 11 نکاحونه یې څنګه کړي، حیران بش. د هغې تفصیلات به انشاءالله موږ وایو، او موږ به په سیرت کې کوشش دا کوو چې کوم د غیر مسلمو اعتراضونه دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغې جوابونه به هم کوو چې ښایسته انداز کې د هغې جواب وشي او سامعین په هغې باندې پوه شي، نو محبت به سیوا شي. نو هغوی پراپیګنډې کوي، او مخکې موږ ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دشمنانو سره نیکۍ کړي دي. هغه دشمنان چې په مکه کې څومره تنګ کړی په کاڼو باندې ایشتی دی، خاورې پې ورایشتې دي، په ځمکه باندې راسملولی دی، دې ته ګوره. او لوڼو له اوله طلاق ورکړی دی، 2 لوڼو له په یو ځل باندې طلاق. او په شعب ابي طالب کې 14 میاشتې اغستل، خرڅول، خوراک، دا هر څه پې بند و، سپلای پې بنده وه، او د ونو پاڼې پکې خوړلي دي، ډېر پکې وفات شوي دي، هغه تذکرې به راشي. او د هغې نه علاوه وران نومونه ویل، پراپیګنډې کول، دا قسمه ملګري ورلواله، ملګري ولا شهیدان کول، د زنانو ته کنځلې کول، زنانو بېعزتۍ کول، دې مشرکانو یو شی نه و پرېښی. د دې وجې نه د کلي نه مخیره کې ویستو، د قتل سازشونه هم شوي دي، او په مدینه کې هم په آرام نه و پرېښی. د دې وجې نه چې کله پیغمبر علیه السلام مکه فتح کول او را روانو، د خلکو ویل نن د غوښو ورځ ده، د دې مکې دا خلک به داسې قیمه کوي او کوتره کوي، ځکه چې دوی خو ډېر غټ ظلمونه کړي دي، هغه د ماپۍ قابل نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الیوم یوم المرحمه، خلکو ویل الیوم یوم الملحمه، نن د غوښو ورځ ده، نن د وینې د تویدو ورځ ده، نن د قتلونو ورځ ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الیوم یوم المرحمه، نن د رحم ورځ ده، د رحم. او ټولو خلکو ته عام معافي وکړه، عام اعلان وشو. څوک هم چې ایمان راوړي به د هغه مخکې چې څومره غټ جرم دی هغه بس معاف شو. داسې یو انسان و، د هغه اخلاق دنیا مثال نشي پیش کولی. دنیا چې کم خلک یې معاف کړي دي، نن سبا که زموږ په قتل پسې یو کس راغی، یا راته چا ورانه خبره وکړه، یا یې راته لږه غونته کې سترګې راویستې، نو موږ یې نه معاف کوو. خو هغه د الله پیغمبر و، تورې ورپسې خلکو راغستې دي او په عین حقه موقع باندې معاف کړی دی. د قتل دپاره راغلي دي او ژوندي نیولي، پیغمبر علیه السلام حق معاف کړي دي. بیا یو بله فایده وم نمبر منګه ویلې وه چې په دې باندې درس منګه سټاپ کړی و، چې هغه معرفت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژاندل. د هغه معرفت چې یو به ته دا وپېژنې چې دا د چا زوی دی، د پلار یې څه نوم دی، د هغه د پلار څه نوم دی، د نیکې څه نوم دی، خاندان یې کم یو دی، بچي څومره و، لوڼې څومره وې، بیبیانې کمې وې، ترونه څومره و، کم اتره زامن، ټول خاندان به یې وپېژنې، کلی به یې وپېژنې، ژوند به یې وپېژنې، کم ځای کې ماشوموالی تېر کړی او څنګه یې تېر کړی، نوجواني څنګه تېره کړې، کم ځای کې یې تېره کړې. بیا چې ورته نبوت میلاو شو نو د مکې دور په 300 کې تقسیم دی، هغه به وپېژنې. بیا چې کله مدینې ته هجرت کا او هجرت څنګه شوی دی، او بیا په مدینه کې په اول کال کې څه کړي دي، په دویم کال کې، په دریم کې، او کومې غزاګانې راغلي، د هغې تفصیلات به انشاءالله بیانو. نو دا به ته وپېژنې که نه. نو معرفت رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو چې کله دا ته وپېژنې ستا به د الله د پیغمبر سره دومره مینه پیدا شي، والله دې زموږ پیدا کړي، چې ته به پې خپل مال، خپل بچي، خپل وخت، خپل صلاحیتونه، هر څه به ته بیا قربانې. او دا خو حدیث د بخاري دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه، په تاسو کې یو تن مومن نشي کېدی تر دې پورې چې زه هغه ته محبوب جوړ نشم د خپلو پلار نه، د خپلو بچو نه، او د ټولو خلکو نه. او بیا حدیث د مسلم کې راغلی دی چې احب الیه من اهله و ماله والناس اجمعین، او په روایت د احمد کې راغلی دی چې احب الیه من نفسه. او قرآن کریم فرمایی ولا یرغبو بانفسهم عن نفسه، چې د خپل ځان نه به مرته د الله پیغمبر ډېر ګران یې. دې څه مطلب؟ د دې مطلب خو صحابه او تا ته پریکټیکل ښودلی که نه، چې میدان ته به یې ودنګل، خپل سر به یې کټ کو، خو چې د الله پیغمبر بچ شي د سر دې کټ شي. طلحه رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام مخې ته ولاړ دی، د احد په میدان کې هغه واقعات به راشي. نو چې غشي راځي نو طلحه رضی الله عنه غشو ته لاس نیسي، یو غشی راشي لاس کې ولګي، بل غشی راشي لاس کې ولګي، اخواتې وځي، لګیا دی لاس نیسي، خپله سینې مخامخ نیولې ده، د دې دپاره چې د الله پیغمبر بچ شي. که څه غشی راځي دشمنان ځای په ځای ناست، نو چې زما سینه کې د اوسپنې غشی خښ شي او زړه مې پې ولګي، سینه مې پې ولګي، خو چې د الله پیغمبر بچ شي. تر دې پورې چې د طلحه رضی الله عنه لاس کټ شو. ام عماره رضی الله عنها راغلی ده د بدر د احد په میدان کې، او تورې راغستې، اوله کې راغلی وه، زخمیانو له اوبه ورکولې، خو چې کله دا حمله وشوه د شا طرف نه او مسلمانان منتشر شو او شهدا پکې شروع شو، شهدا یو شهید شو، بل شهید شو، بل شهید شو، نو دې زنانه توره راواغسته، هغه پټۍ مټۍ او اوبه چې ورکولې زخمیانو له هغې په ځای پرېښودل، تورې راغستې ده، او د پیغمبر علیه السلام مخې ته لکه د زمري په شانتې لګیا ده، او حمله کوي او دفاع کوي او جنګیږي. نو د خپل ځان نه خپل بچي ته وایي ګورې نن ورځ د کمۍ ونه کې. او د دې مدینه کې یو سردار دی د انصارو، هغه پروت دی، زخمی دی، زنکدنې دی. یو بل ملګری ورله راغی، نو هغه ترې تپوس وکړو د الله پیغمبر څنګه دی، او بیا خپل ملګري ته وایي ګوره دی ځان له دومره زخمی دی چې خوځېدی نه شي. وایي ګوره انصارو ته ووایه چې د الله د پیغمبر دفاع وکړئ او مضبوط ودرېږئ، او که نن هم کمی وکړو او نن هم کوتاهي وکړه، نو ګوره د قیامت په ورځ باندې به د الله په دربار کې ستاسو هېڅ عذر نه وي. دې ته سوچ کوئ، دا قربانۍ دي که نه چې دا به انسان ورکي.
دغه رنګې د مور او پلار خبره ده او بل طرف ته د الله د پیغمبر خبره ده، نو د مور او پلار خبره به پرېږدي او د الله د پیغمبر خبره به والي. دغه رنګې د اولاد د هغې یو خواهش دی، بل طرف ته د الله د پیغمبر حکم دی، اولاد به په ځای پرېږدي، بچي به پرېږدي، د الله د پیغمبر خبره به والي. والناس اجمعین یو طرف ته ټول خلق دی، بل طرف ته د الله د پیغمبر حدیث دی، د هغه سنت طریقه ده. نو بیا دا مه وایي چې خلک به څه وایي، او خلک دا خو د مؤمن صفت دی چې ولا یخافون لومة لائم، دی د ملامتګر د ملامتیا نه نه یریږي، نو دا صفات به ځان کې راولي. نو هر څه به قرباني کې خو حدیث بالي، د الله د پیغمبر خبره بالي. منګه څه سوچونه کوو، یو طرف ته برته حدیث ویلی کېږي، د قرآن آیتونه به ویلی کېږي، بل طرف ته دی وایي چې نه ما نه پیسې ځي، کاروبار مې خرابېږي، او ځمکه رانځي او پټی رانځي او پلاټ رانځي او گاډی رانځي او مال دولت او دا څیزونه مې خرابېږي، زه څنګه دې ته تیار شم؟ نو دا ټولې مسلې دي، دا زموږ هغه ایمان هغه شانتې نه جوړ. نو ته به په دې کې څه وپېژنې، ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم وپېژنې. او په دې زه تاسو ته مثالونه پیش کوم. زموږ شیخ صاحب به ویل وایي کاش کې د افسوس خبره دا ده چې اسمانونو پیژندلی دی، پیریانو پیژندلی دی، ځمکې پیژندلی دی، ملایکو پیژندلی، کاڼو پیژندلی دی، ونو پیژندلی دی، دشمنانو پیژندلی دی، خو کاش کې وایي موږ امتیانو ونه پیژاندو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان امتیانو له پیژندل پکار دي. لکه ګوره د معراج په شپه باندې وایي نبی صلی الله علیه وسلم چې اسمان ته تلو، نو د جبریل یوه سورلي راوسته او هغې ته براق ویلی کېږي، د دې اس نه لږ وړوکې او د خر نه لږ غټ داسې دومره شانتې انداز کې یو سورلي وه، براق ورته وایي. دای رسول الله صلی الله علیه وسلم لراوس. نو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله هغې ته ختو، نو هغې ټوپونه وال شروع کړل. نو جبریل ورته یو خبره وکړه، وایي قد رکب علیک اکرم الخلق علی الله، یقینا په تا باندې سورلي کوي هغه انسان چې هغه د الله په مخلوق کې ډېر عزتمند دی. چې دا خبره ورته وکړه محمد صلی الله علیه وسلم، ګورې د الله په مخلوق کې چې کم ګران دی هغه در باندې کېناستو. نو وایي دا براق چې و وایي داسې غلی شو، وایي بیا یې رقم ونه واو. نو ګوره هغه براق دی، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني، د الله پیغمبر یې وپیژاندو. نو بیا یې د هغې نه وروستو ورانۍ نه دی کړی، بس سم دم شو. او دا یو بل حدیث کې راغلی دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باغ ته ورغې، په باغ کې یوه اوښه وه او ډېره زیاته غوسه شوې ده، سترګې راوتې دي، دا څاروی چې سیري شي که نه، نو دی بیا ورمنډه وی پاره یو شیز باندې ورځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم یې خواله اوس ورځي. ګوره دا څاروی چې کله سیري شي او دی په هر څه باندې وربنډه کوي، نو خلک لرې لرې ولاړي، خو څوک نږدې نه ورځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور روان شو. او اوښه چې ده نو دا خو بیا ډېر خطرناکه، طاقت یې ډېر زیات سیوا دی او د دې مخې له بیا بیخي څوک نشي ورتلی. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ورتلو، نو هغه مالک ورته وایي یا رسول الله مه ورځه، انا نخاف علیک صولته، وایي د الله پیغمبره موږ یریږو هسې نه چې حمله در باندې وکړي، هسې نه چې رامنډه کړي در باندې ضرر او نقصان در کړي، تکلیف دله در کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ور مخامخ شو، ور روان دی، نو یې دې اوښې رامنډه کړه وراله حتی خر ساجدا بین یدیه، راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سر ښکته کو، په خپو کې ورته پرېوته او سجده ورته ولګوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده ولګوله او په خپو کې ورته پرېوته. دې ګوره اوښانو پیژندلی دی، براق چې کم راغلی و هغې پیژندلی دی چې دا کم شان والا انسان دی. بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ له ورغې، یوه اوښه د نبی صلی الله علیه وسلم خواله راله او ډېرې ورته وجړل، او پیغمبر علیه السلام داسې د دې په دې سټ باندې لاس ایښی دی او داسې لاس پرې راکاږي په مزه مزه باندې. د اوښې ته هم پته وه چې د جړا ځای د فریاد ځای
هغه خدا دی کنه وی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم وی چې په غم کې پریوتې نو نبی صلی الله علیه وسلم به د خلاصی په ژوند کې مو د مرګ نه بعدم په ژوند کې به د اوم خلاصی او د مرګ نه بعد د اوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم نه خلاصی شفاعت به کوي کنه هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اوخه په غیږ کې راونیوله اوخه د جاړي پیغمبر علیه السلام ته فریاد کوي نو پیغمبر علیه السلام په غیږ کې ونیوله او تپوس یې وکړو ویل د دې مالک څوک دی مالک یې راله راولی هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک ته وی د الله نه ویریږه وی دی اوښې ما ته وویل چې کار را باندې ډېر کوي او ګیا او اوبه دومره نه راکوي نو دی له به پوره خوراک ورکوي ګوره د دې په باب کې د الله نه ویریږه ګوره دا څاروي چې کم ګوره موږ په کورونو کې ساتلي دي چا بیزې ساتلي چا ګډې ساتلي او چا غوا او میخې ساتلي دي او اوښان خو زموږ په دې علاقه کې به ډېر یو نیم کس سره یې ګنې سې به نه خو ګوره دا یاد ساتئ د دې به دام خیال ساتئ چې یخني ونه شي دا یم خیال ساتئ چې خوراک یې کم نه شي اوبه به ورله په ټیم ټیم باندې ورکې او دا څاروی په مخ باندې ګزار ګوره څاروي له منه دی انسان لاسه کوي چې څاروي له به په مخ باندې ګزار نه ورکې څاروي ته به کنځل نه کوي بعضې خلک قار شي کنځل ورته کوي ډانګې به ورپسې نه رالی چې وې دا ټول ګوره شریعت موږ ته دا خبرې کوي ابو دردا رضی الله عنه بارکې راځي یو څاروی یې ساتلی و کله کله به ورله راغی ورته به یې ویل هسې نه چې سبا د الله رب العالمین په دربار کې زما خلاف شکایت وکړي ګوره زه ستا پوره خیال ساتمه او ویل د دې څاروو په باره کې به رانه الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې تپوس کوي د دوی سره به هم د رحم معامله کې د کرم معامله به کې نو دا یاد ساتئ ګوره هسې نه د دې په سر باندې د قیامت په ورځ باندې مجرمان جوړ نه شو بعضې خلک دا خیال نه ساتي بس ډېر څاروي راوستي چې صرف ډېري او خیال نه ساتي نو د دې به دا قسمه خیال ساتل دا ګوره ډېر ضروري دي شرعاً دا په موږ باندې لازم نو ګوره دغه اوښه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لراله خپل فریاد ورته کوي دیم پیغمبر علیه السلام پیژندلی دی او په بخاري شریف کې یو حدیث دی ډېر ناشنا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به خطبه ورکوله نو د کجورې یو تنې ته به یې ډډه لګوله دا زه د دې دپاره ویم چې د کجورې هغه تنه چې هغه کټ شوې ده د ځمکې نه راوتې ده او د هغې نه یو تنه جدا شوې یو ټوټه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني ورپسې جړاګانې کوي خو موږ ونه پیژاندو موږ د هغه سنت طریقې په خپل ژوند کې رانوستې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به خطبه ورکوله نو د کجورې یو تنه و هغې ته به یې ډډه لګوله نو یوه زنانه و هغې سوچ وکړو چې دا د کجورې تنه ده او د الله پیغمبر لکه چېرته یو منبر جوړ شي وی د دې یو خادم و غلام و او هغه ترکاڼو نو ویل که هغه ته زه ووایم او هغه ولې د لرګي نه یو ښایسته منبر جوړ کړي چې پیغمبر علیه السلام پې اوچت ښایسته ښکلی ناست دا ساسې یو ټوټه د کجورې ده او دې ته پیغمبر علیه السلام ډډه وایي نو زه هغې کې به ناسم وي ډډه به هم والي هغه په هغه غلام باندې ول هغه منبر چې کوم و هغه ورله جوړ کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منبر ولید د هغه هم ډېر خوښ شو ځکه داسې یو څیز راشي او جوړ شي او بیا پکې لږ اساني نو دا ډېر ښه او دا پکاره مي لکه مطالعه یو سړی کوي نو داسې کمره پکار ده چې ځان لسی داسې کمره پکار ده چې پای کې یخني نه وي ځکه چې یخني نو بیا سړی د بړستن نه نشي وتی نو یا د کمبل نه لاس نشي بار کولی څه کتاب وګوري او بیا په هغې کې د ناستې د مطالعې سیسټم مي د کرسۍ مي او په هغې کې المارۍ چې په هغې کې کتابونه پراته وي نو دا انتظامات دا ډېر ضروري او دا ښیي چې وشي اساني پیدا شي نو پیغمبر علیه السلام هم هغه منبر خوښ شو نو پیغمبر علیه السلام چې کله منبر ته وختو خطبه شروع کړه نو هغه تنه په جړا شو د کجورې هغه کومه تنه چې و هغې سلګۍ شروع کړې جړاګانې په تیزه تیزه یې جړل چې څومره صحابه دي نو هغوی ما جړاګانې واورېدې په بخاري کې حدیث داسې دي فصاخت النخلة صیاح الصبیې وی د ماشوم په شانتې جړا یې شروع کړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هغه جړا واورېده نو راکوز شو او د هغه تنې نه لاس تاو کو په غېږ کې ونیوله لکه ماشوم چې خلک راونیسي نو یې د هغې سلګۍ شروع کړې
څنګه سلګی چې ماشوم چې کله جاړي و مور یې غېږ کې راوالي هغه بیا ورو ورو هغه خپله جړه راکمئ یئنو انین الصبي ماشوم چې څنګه سلګی شروع کړي هغه شان سلګی والي د کجورې تنې پیژندلی دی. حسن بصري رحمه الله فرمایي که رسول الله صلی الله علیه وسلم که چرته د کجورې دا طرف هغې کې نه وی نیولې نو د قیامته پورې به دا جړه جاري وی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دومره یو ناشنا انسان پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې یو طرف ته هغه تنه خښه کړه ویې لګوله او چې کله به یې مونځ وکړو نو بیا به هلته ورغې او دغه د کجورې تنې ته بیا ډډه ولګوله. پیغمبر علیه السلام ورسره وفا کوي. پیغمبر علیه السلام د کجورې هغې تنې سره خپل تعلق نه ختمی ښه ځکه دا خو به ډېره خفه شي که نه نو که ستا د چا سره تعلق چې په ختمولو باندې هغه خفه کېږي تعلق به نه ختمې. یوه شپږم نمبر واقعه درته دی کې ویم. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل جومات کې ناست د مونځ نه بعد د جومات په دروازه کې یو شپونکی ودرېدو. دا ډېره ناشنا واقعه ده. یو شپونکی راغی د مونځ نه وروستو په دروازه کې ودرېد او وی ویل ای خلکو په تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم کم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کې څوک دی؟ نو صحابه ورته وی هغه دی. ورته یې وښودو ویل یو ناشنا قصه کوم. ویل وکړه. بیا د نبي صلی الله علیه وسلم خواله راغی ورسره میلاو شو. ورته وی یوه ناشنا قصه مې راوړې ده. نبي صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وویله وی کینئ چې دا ترې واورو چې دا څه قصې راوړې ده. نو دی شپونکی شروع شو وی د الله پیغمبره زه په دې صحراګانو کې ګډې وبیزې سرومه د دنیا د اله خبر نیم بس بیزې بوزمه سرومې اوبې کم او کور ته راولم بس دغه زما ژوند دی. په معاشره کې او په بازارونو کې او د خلکو سره ډېر نه یم پاتې نو د دنیا د حالاتو نه مې ډېر خبر نشته دی بس دغه مې خپل کار دی. وی بیزې مې سرولې نو یو شرمخ راغی او زما په یو بیزه باندې حمله وکړه. وی بیزې ونیوله چې کله دا چیلۍ راونیوله بس وی ما کاڼو ته ګوتې کړې او داسې لوړې مې پسې راواغستې او ګزارونه مې پې شروع کړل. د هغه شرمخ نه مې وی چیلۍ خلاصه کړه. وی چې څنګه مې ته دا چیلۍ خلاصه کړه نو دا شرمخ داسې په لکۍ باندې کېناست او وی ما ته خبرې شروع کړې. وی راته ویل چې الا تتق الله آیا ته د الله نه نه یریږې؟ ما خو د رمې نه چیلۍ نه ده نیولې چې ټوله کوم ځای کې رمه ده او کنډک دی خو دا ځان له یو چیلۍ روانه وه او ځان له چې روانه وي نو دا خو زمونږ رزق دی چې الله رب العالمین موږ له دا رزق راکوي. وی الا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله الی ته د الله نه نه یریږې چې الله رب العالمین ما له رزق راکو تا زمانه خلاص کو زه به څه خورم وږی دې پرېښودم. شپونکی وی زه حیران شوم چې شرمه خبرې شروع کړې. نو ما ویل چې الا یا عجبا ذئب یتکلم کلام الانس. ډېره د حیرانتیا خبره ده تعجب خبره ده. شرمخ دی چې خبرې کوي د انسانانو په شان خبرې شروع کړې. نو چې دا مې وویل زه ډېر حیران شوم لکه اوس یو څاروی دی یو شرمخ دی سپی دی بل څه شی دی او ستا په مخ کې خبرې وکړي نو ته به ناشنا نه ګڼې او ګورې دا تعجب خبره هم نه ده. زمونږ دا ژبې دي موږ پې خبرې کوو که دا الله بندي کې موږ یې نشو کولی. ډېر خلک دی ژبې دي خبرې نشي کولی. په دې څارو ته وګورئ ژبې دي خو د انسانانو په شان خبرې پې نشي کولی. خو که الله رب العالمین داسې یو څیز ته حکم وکړي چې خبرې کوه چې ژبې هم نه نو هغه به خبرې شروع کړي. لکه تاسو وینئ دا ریډوم مخې ته پروت دی دی ژبه کم ده خو دا لګیا دی تاسو ته اواز در رسوي خبرې کوي. نو چې ما دا خبره وکړه چې الا یا عجبا ذئب یتکلم کلام الانس چې دا یو شرمخ دی او خبرې کوي د انسانانو په شان خبرې وایي. د شرمخ راته وویله چې الا اخبرک باعجب من ذلک خبرې څه ته وایي د دې نه درته یو ناشنا او یو عجیبه خبره ونه کمه. وایي چې دا یې راته وویله نو وایي بیا دا وویل چې دا څه دومره تعجب خبره خو نه ده دا څه دومره ناشنا خو نه ده چې ما خبرې وکړې. ناشنا شیز درته بل ونه ښیم. وایي ما ورته ویل چې ولې نه؟ وایي راته یې وویله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا خبرې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. د محمد صلی الله علیه وسلم نوم مبارک یې واغست. ګوره شرمخ دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني نوم یې ورته معلوم دی، دا پیژني نوم یې ورته معلوم دی. هغه شپونکی وایي ما زر زر خپلې بیزې راغونډې کړې او خپل شپول ته مې دننه کړې او وایي داسې حیران وم تعجب کې وم. وایي رامنډې مې والې رامنډې تپوسونه تر دې چې دې جومات ته راورسېدم او دلته چې مې تپوس وکړو نو په رښتیا باندې زه د پیغمبر علیه السلام سره میلاو شوم. نو پیغمبر علیه السلام ته الله سوګت کو، وایي د الله پیغمبره کلمه راته وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کلمه وویله. شپونکي ایمان راوړو د شرمخ په وجه باندې راغی او دته ایمان نصیب شو. یو بل حدیث کې راغلی دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه وایي یو بانډچی راغی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده؟ چې ته وایې چې زه د الله پیغمبر یم نو ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا بانډچیان چې کومو سادهګانو دوی به کله کله داسې ساده دغه خبرې کولې. اوس که د یو پوهه کس یو داسې خبره وکړي نو سړی به ورته قار شي چې چپ شه، ته د پیغمبرۍ دا لږې نښې دي چې ته پکې لا بل هم غواړې. دا قرآن چې دی دا وحی چې ده دا ولې وړه نښه ده، خو هغه د ساده خلکو نو پیغمبر علیه السلام به د هغوی سره هغه شان معامله کوله ډېره په نرمه باندې. وایي د الله پیغمبره وایي ستا د پیغمبرۍ څه نښه ده چې ته د الله پیغمبر یې؟ نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي که چېرته زه دې ونې ته اشاره وکړم او زما خواله راشي، خیال کوئ ونې ته اشاره وکړم ونې ته او دا زما خواله راشي نو بیا به مې ته ومنې؟ نو ویل ولې نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ونې ته اشاره وکړه، ونه را روانه شوه، را روانه ده. راله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې له سجدې ورته ولګوله او بیا د هغه ځای نه واپس لاړه. دغه ونه چې کوم ځای راغلی ده نو غالبا چې د مکه کې مسجد شجر یو جومات دی، وایي هغه ونه د دې ځای نه راغلی وه. داسې موږ ته هلته یو عالم و هغه راته ویلي والله اعلم. وی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه على ساق بلا قدم. جاءت لدعوته الاشجار رالا په بلنه د دې پیغمبر باندې ونی ساجدتن چې سجده لګی، تمشي الیه علی ساق بلا قدمی چې راځي پیغمبر علیه السلام ته تنه بغیر د خپونه خپې نشته دی او پیغمبر علیه السلام لراله د ده په بلنه ونه راځي او سجده کوي، راځي په تنه باندې بغیر د خپونه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه ونه واپس روانه شو، په خپل ځای باندې ودرېده. داسې پیغمبر دی ونو پیژندلی دی. یوه 8 نمبر واقعه به درته پکې ویم. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد په سفر کې دی، ملګرو سره روان دی او یوه غټه صحرا ده. په دې کې پیغمبر علیه السلام ته د قضای حاجت ضرورت راغی او دسماتي له نو او دسماتې خو به داسې ځای کې کې چې په ډاګه باندې به نه کېدې، یا به یوې کندې ته ځې یا به باتروم ته ځې یا به د یو ونې یا د دیوال یا د یو خټ شاته به کېنې چې پټ کېنې چې څوک دې نه ویني. او دغه ځای کې اوس قضای حاجت ضرورت دی او صحرا ده داسې سشته نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ونو ته اشاره وکړه، ونې را روانې شوې، یو ونه د یو طرف نه راله بله ونه د بل طرف نه راله. نو دا ونې را روانې شوې او رالې او داسې یو ځای جوړ کو چې پیغمبر علیه السلام ښه په پرده کې هلته کېناست، خپل قضای حاجت یې پوره کو او چې واپس را پاسېدو نو هغه ونې واپس لاړې خپلو ځینو ته. ونو پیژندلی دی داسې پیغمبر. یو 9 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انی لاعرف حجرا بمکه، وی ما ته په مکه کې هغه کاڼي وسم معلوم دی، یسلم علیه السلام علیک یا رسول الله. دا یاد ساتئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله هغه شام ته تلو هغه بحیره راهب هغه ځای کې پیغمبر علیه السلام هغه ځای پورې تللی او بیا واپس شو. نو هغه راهب هغه چې دوی وغوښتل نو دوی ته وایي د دې ونې لاندې وایي دا زموږ په کتابونو کې دي چې د دې ونې لاندې به یو څوک هم نه کیني، کم کس چې کېناستو نو هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې پیغمبر علیه السلام ناست و د ونې سوري ته.
او کاڼي وای دا کاڼي مې لیدل چې دوی به او ونې مې لیدې چې سجدې به یې کولې او کاڼي مې لیدل چې هغوی به سلامونه کول پیغمبر علیه السلام ته او چې کوم ځای کې به داسې تیز نورو نو اوریز به پرې راله او سوري به یې پې کول. دا زمونږ پیغمبر دی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم. نو دا خو ګڼ واقعات دي که اوس یې ووایم نو سیرت را روان دی هغې کې به بیا هم راځي. دا ګڼ واقعات دي انشاءالله دا به ټول مخې تږدو. الله رب العالمین دې موږ له ژوند راکړي او الله رب العالمین دې دغه شانتې دا سلسله جاري وساتي. زمونږ دا درس به انشاءالله رواني خو تاسو به د یو څو خبرو خیال ساتئ. د نبی صلی الله علیه وسلم پیژاندل څه دي؟ هغه دا دي چې موږ سنت طریقې په ځان کې راولو چې زمونږ ویښته د سر دا د پیغمبر علیه السلام د سنتو مطابق چې زمونږ په مخ باندې ګیرئ چې دا لرې نه کړو دا د سنتو مطابقي نو موږ خپل پیغمبر پیژاندل دا دي که نه. نن سبا خلک سر کې ډیزاینونه کوي په ګیرو کې ډیزاینونه کوي نو دا صحیح طریقه نه ده. دا خو د پیغمبر طریقې نه ته واوړی دی. په ټولو انسانانو کې ښایسته انسان هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. انشاءالله صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به زه تاسو ته یو ورځ بیان کم او د هغې ریکارډینګ هم شته دی. ملګرو ډېر ښایسته ریکارډ کړی دی نو که چېرته موقع وه دلته نه به انشاءالله تاسو ته هغه ومغږېږي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بدن څنګه او سترګې څنګه وې پوزه یې څنګه وه مخې څنګه او غاښونه مبارک یې څنګه او شونډې یې څنګه وې ږیره یې څنګه وه غوږونه یې څنګه و بدن یې څنګه و لاسونه خپې پوندې داسې ټول دا احادیثو کې محفوظ دي او هغه موږ تقریبا را جمع کړي او بیان کړي مو. نو انشاءالله زه به د واصف الله صاحب ته ووایم دوی به ریکارډینګ بیا څه ټیم کې پلی کړي تاسو ته به مو واورئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان چې موږ ځان جوړ کړو. یو پنسۍ چې زمونږ اوچتي داسې کپړې چې بدن پکې پټي زنانه چې په سر باندې لوپټه راخوره کړي. پیغمبر علیه السلام وایي چې سر یختې نه ښکاري که د پلار په خوا کې و سر یې ښکاره او خیر دی یا یې رونه دي او یا یې خاوند دی یا یې زوی دی او سر ویښتې ښکاره شو نو خیر دی خو نور به سر ویښته پټ ساتي. دغه شانتې چې لاسونه خپې اکثر داسې نری جامې چې په هغې کې بدنونه ښکاري داسې نرو کپړو نه ځان وساتي لنډې تنګې نری د دې نه ځان وساتي. دغه شان چې بار د کور نه وځي نو چې خوشبو ونه لګئ. زنانه چې د کور نه بار وځي خوشبو به نه لګئ چې په بل چا باندې خوشبو ورشي. او د پردې اهتمام به کوئ. د منځونو پابندي موږ او تاسو وکړو. د ساري مونځ که تاسو پابندي کوله نو دا ترجمه به تاسو ښایسته انداز کې واورئ خو که د ساري د مونځ پابندي نه وه نو دا ترجمه به هم درنه ګډه وړئ. نو چې 15 وخته مونځ د دې پابندي او دغه رنګې په کور کې چې څومره خلک چې په هغوی باندې موږ منځونو پابندي شروع کړو. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنانو تاسو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال دا د اور نه بچ کئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار دی مرض الوفات چې کله وفات کیږي هغه بیماری کې ډیره سخته بیماری وه انشاءالله تذکره به راشي. نو پیغمبر علیه السلام څه نصیحتونه کړي دي. یو نصیحت یې دا کړی چې الصلاه ګورې د مونځ خیال ساتئ دا مونځ درنه ضایع نشي. په دې مونځ باندې خپل ځانونه خپل اهل و عیال دا د اور نه بچ کئ. نو د مونځ پابندي دا ډیره زیاته ضروري ده. دې سره په کور کې برکت راځي او که چېرته د مونځ پابندي نه وي نو دې سره بیا بې برکتي راځي په کور کې بې برکته شي. نو چې موږ دې خیال وساتو. او دویم پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې کم ستاسو غلامان دي یا نوکران دي یا وینځي دي او یا په کورونو کې ستاسو سره کمې زنانه دي نو په دوی باندې ظلم مه کوئ او د دې سره ښه سلوک کوئ. نو د دې خیال وساتئ. نو انشاءالله سیرت به موږ په دې طریقه و انداز باندې بیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه متعلق تذکرې دا به کیږي او د سیرت یوه فایده دا هم ده چې انسان د قرآن کریم په معنا او مفهوم باندې بیا ښه پوهیږي ځکه د قرآن کریم د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مطابق نازل شوی دی. نو چې د پیغمبر علیه السلام په ژوند باندې پوه شوې او سیرت ته معلومه نو ته به د قرآن کریم په تفسیر باندې ښه پوهیږي. که چېرته تا ته دا پته نه وه
نو ګوره بیا د قرآن کریم په تفسیر باندې ته نشي پوی دی. د افراط او تفریط نه پکې انسان بچ، د جهاد مسائل، د زکات مسائل دا به پکې زده کی، د دعوت طریقه به هم تا ته یاد شي چې څنګه دعوت یې چلولی دی. تاسو به وګورئ چې په دې مکه کې بعضې زنانه وي چې هغوی څنګه ناشنا دعوتونه چلولی دي، نو هغه به انشاءالله مخې ته راشي. نو نارینه زنانه، کشر مشر، مسلمان کافر، دې ټولو ته به څنګه دعوت کې، چا سره به سختی کې، چا سره به نرمی کې. د پیغمبر علیه السلام ژوند دا ګورئ پوره دین دی، پوره دین. او دا هم یاد ساتئ، وی من احب شیئا اکثره، وی کم یو کس چې د یو کس سیز سره محبت ساتي، من احب شیئا نو اکثره ذکره، د هغې ذکر به دی ډېر ډېر کوي، ابا ډېر ډېر په ژبه باندې راځي. نو د پیغمبر علیه السلام دا سیرت چې موږ اورو، موږ یې بیانو، نو دا د دې یوه نښه ده چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دی. او که چېرته موږ یې دغه شانتې بیان نه کوو، ډېر ډېر د هغې تذکرې نه کوو، نو دا ګورئ بیا د محبت د کموالي یوه نښه ده. الله رب العالمین دی دا درس هم قبول کی. الله رب العالمین دی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا کی، او دا محبت دی الله رب العالمین سم ډیر کی، او دا محبت دی الله رب العالمین زمونږ د دنیا د نجات، د کامیابی او د ترقی یو سبب او ذریعه وګرځي. او الله رب العالمین د دې محبت د وجې نه زمونږ ځنکدن آسان کی، په موږ د قبر ژوند الله رب العالمین ښایسته کی. او د دې محبت د وجې نه دی الله رب العالمین د حوض کوثر وبه د پیغمبر علیه السلام د لاسو مبارکونه هغه جام د کوثر دی الله زمونږ نصیب کی. او دغه محبت د دې د وجې نه الله رب العالمین څه کوي؟ الله رب العالمین انسان له جنت ورکوي، الله په دې باندې رضا کیږي. دعا وکړئ، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله دا کوم د سیرت کلاس هم شروع کړی دی، الله په خیر و عافیت سره دا اختتام ته ورسوه. الله بغیر د څه مسایلو نه، مشکلاتو نه، پریشانو نه، الله څومره چې زمونږ سامعین دي د نیک عمل دپاره الله دوی له ډېر ژوند ورکه، الله د نیک عمل دپاره دوی له روغ صحتونه ورکه. او که څوک پکې بیماران دي نو الله د هغې د بیمارۍ ختمې که، الله هغې له شفا ورکه، الله د عبادت دپاره وله روغ صحتونه ورکه. الله زمونږ د منځ نه جنګ جګړې مشکلات پریشانۍ دا ختمې که. دعاګانو کې به یو بل یاد ساتو. الله هم خوشحاله و آباد ساته. جزاکم الله خیر.